مور چې کله یو ماشوم را لاندې کي آیا په دغه مور باندې دیت شته یا د 2 میاشتې روزې کفاره دا په دې باندې شته که نشته دی؟ نو د ټول نه اول به دا خبره واخلئ چې کله مقابله راشي د قرآن او حدیث عمل به کېږي په قرآن، کله مقابله راغله د حدیثو او د صحابه کرامو نو عمل به کېږي په حدیث. احادیث مقدم دي، قرآن او حدیث مقدم دی په قول د صحابه او په قول د ائمه په ټولو باندې، او هم د دې وجې نه خلکو اختلاف کړی دی د ائمه د اقوالو سره. دا به څوک نه وایي چې فقه کې دا راغلي بس دا زمونږ دپاره حرف اخیر دی او حتمي فیصله ده. امام صاحب دا وایي چې د رجب د شوال د شپږ روژې نیول مکروه دي، او بل طرف ته صحیح حدیث دی. نو خپلو احنافو د امام صاحب خبره پرېښودې ده او وایي شپږ روژې چې دی دا که څوک یو ځای نیسي او که جدا جدا نیسي خو دا دغه دی مستحب دی. نو ګوره امام صاحب دا ویل دي، اوس به ته وایې چې نه دا حتمي فیصله د امام صاحب ویلي ته د هغه نه ښه پوهېږي. اکابرو سره اختلاف د دلیل په بنیاد باندې بالکل جایز دی. د اکابرو سره اختلاف د دلیل په بنیاد باندې چې تاسو دلیل موجود وي نو که ستانه هغه مشر وي نو کېدای شي هغه د حدیث نه رسېدلی، کېدای شي هغه په دغه باندې نه پوه شوی، نو داسې دغه خبره نه ده. د هغوی د بیادبۍ طرف ته دا مایله نه ده چې یاره ته اوس راپاسې او ته د هغه مشر خلاف خبره کوې. تا ته ګوره د هغه علمیت ته رسېدو ته ګوره موږ به د هغه علمیت منو، د هغه مقام به منو، د هغه شان به منو، فضایل به منو، بیادبي به یې نه کوو. چې تا سره دلیل موجود وي د دلیل په بنیاد باندې د خپل اساتذو سره د مشرانو سره اختلاف کولی شي. دا دې کې څه منع نشته دی، نه دا د هغوی بیادبۍ طرف ته مایله ده او د هغوی بیادبي په دې کې پرته ده. لکه څنګه چې عبدالله بن عمر ته چا وایي چې یاره حج تمتع څنګه دی، هغه ته بالکل جایز دی، ستا پلار خو نه کوم. نو هغوی نبي علیه الصلاة وسلام په دې باندې دا خبره د قرآن آیات تمتع بالعمرة الى الحج، او نو هغه ورته وایي چې ستا پلار خو نه کوم. ته ورته وایي چې تا د نبي سم خبره کوم، ورته وایي زما د نبي علیه السلام دین به ته منې که زما د پلار دین به منې؟ د نبي علیه السلام. نو ما ته د نبي علیه السلام خبره ونه کړه، د نبي سم به دا کوم. ډېر صحابه کرام عبدالله بن مسعود چې هغه د تیموم نه منکر و، هغه وایي که ما خلکو د تیموم باسو کو نو بیا به خلک چې دی په معمولي خبره به تیموم کوي او نه به غسل کوي نه به اودس وکړي. دا هغه خپله نظریه وجوده، تا سره دلیل موجود دی، دلیل په بنیاد باندې اختلاف کولی شي. لکه څنګه چې د امام صاحب سره اختلافات دي د نورو خو په دلایلو باندې دي. نو دغه رنګې موږ دا هم وایو چې که چېرته یوې ښځې خپل ماشوم لاندې کړه، دا ښځه په خوب کې ده او د خوب په باره کې حدیث دی او بل طرف ته د فقهي خبره ده. مسلمان ته د مسلمان ذهن څه وایي او د عقل څه وایي، دی به څه کوي، موازنه به څنګه کوي چې یو طرف ته حدیث دی بل طرف ته د یو عالم قول دی، یو فقيه قول دی، صحابي قول دی، بس دی. او چې بل طرف ته حدیث دی نو دی به عمل په کوم باندې کوي؟ حدیث. که حدیث منسوخ شوی، حدیث خلاف چېرته کې شوی و، نبي سلام نه ثابت و، صحابو نه ثابت، بیا ټیک ده. که نه او دغه حدیث منسوخ نه وي، حدیث باندې صحابو عمل کړی نو بیا ته دا حدیث د کوم ځای منسوخ کوي؟ او دویمه خبره به دا ساتي چې د فقه یو مسله چې دا هر چې د هغې دپاره اصل هغه ماخذ د هغې دپاره څه شی دی؟ قرآن او حدیث. نو که د فقه یو خبره د قرآن او د حدیث خلاف راغله نو موږ به بیا فقه نه منو، بیا به قرآن حدیث منو. د امام صاحب دا فتوا ده چې که چاته پته نه وه حقوق رسم المفتي کې چې کوم مفتیان فارغېږي که نه نو دا خبره خامخا کوي چې یو خو دا چې اذا صح الحدیث فهو مذهبي، که نه چې کم صحیح حدیث یا زما مذهب دی. نو چې په صحیح مذهب باندې چا فیصله وکړه که نه هغه ته داسې نه شي ویلی چې تا د امام صاحب دغه نه رجوع کړه، مذهب نه تا رجوع کړه. نه، صحیح مذهب خو دغه دی چې په صحیح حدیث باندې ته فیصله وکړه. بله خبره دا چې امام صاحب وایي چې تر دې پورې په یو کس باندې حرام دي چې هغه دا معلوم نه کړي چې دا فیصله موږ د کوم ځای نه کړې ده، دا مسلې دپاره موږ ماخوذ منو د دې کم یو دی، دا موږ د کوم ځای نه اخذ کړې ده، من این قلنا چې موږ دا د کوم ځای نه ویل، نو حرام دي په سړي باندې چې هغه مسلو کې او پته وکړي. نو لہذا فقه چې کوم خبره لیکلې ده چې یاره هغې هم دا تصریح پکې نشته د فقه په یو کتاب کې هم چې یاره زنانه ولګېده او ماشوم یې راوچپه او په دې باندې به بیا ته کفاره کې دا به 2 میاشتې روژې نیسي او دا وغیره وغیره دیت ورکړي او دا، نو دا په دې باندې اثر شته نه، فقه کې هم نشته. هلته صرف دغه دی چې رجلون انقلب علی رجلین یو خبره ده او د هغې نه چې کوم دی نو دې خلکو دا یو ته مور جوړ کړی دی، بل ته زوی جوړ کړی دی، دا په یو بل باندې وچپېده، اوس دا به وي. حالانکې د هغې هم جوابات شته، مسامره المسایره کې یا تفسیر دغه کې مظهري کې خالص الله پانیپتي وغیره بحث کړی دی، خو هغې ته نه ځو، بیا خبره ښه اوږدېږي. خو دا یاد ساتئ چې حدیث مبارکه دی ابو داود شریف کې نور کتابونو کې هم دی، په کتاب الحدود کې دی، دا خبره هم یاد ساتئ. د دې ترجمة الباب خپل یو ربه دي، په کتاب الحدود کې دی، د حدودو په بحث کې چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د 3 کسانو نه قلم پورته شوی دی
په دیو باندې به حدود نه جاری کیږي. یو په چا باندې؟ په ماشوم، دویم په نایم، دریم په مجنون لیونی. په دې درو باندې څه نشته دی. نو لہذا که په خوب کې چا څه وکړو نو په هغه باندې هېڅ قسمه حد نشته دی، په هغه باندې څه ګناه نشته دی. مثال په طور باندې په خوب کې په چا باندې غسل واجب شو او احتلام ورته وشو، آیا په دغه ګناه کې به دی راګیري؟ نه. اوس به څوک یو اعتراض وکړي چې په خوب کې چا څه وکړه په هغه باندې څه نشته دی، دی سهار غسل ولې کوي؟ نو غسل هم بیا پکار چې ته معاف شي که نه. نو جواب یې دا دی چې دا غسل کول سهار په حدیث کې راغلی، له ځانه هم نه وایي. که حدیث نه وی جواب به وي چې نه نشته به باندې د هغې استثنا په خپله نبي علیه السلام کړې ده. پوه شوې؟ د دغې دریو کسانو چې څه نبي علیه السلام ویلي دي نو هغې باندې به زموږ عملي یقین به وي چې کوم نبي علیه السلام د هغې نه استثنا کړي د هغې نه به زموږ استثنا وي. ښه اوس په دې حدیث باندې صحابو عمل کړی دی که نه؟ نو ګوره په نایم باندې څه نشته دی. ښه نو دغه مور چې ده نو دا اوده ده که نه؟ که دا مور یخی او بیا یې قتل کړی بیا خو ټیک ده، بیا به د مور قتل وایو که. خو که دا مور اودی او دا ماشوم یې رالاندې کړی نو په دې مور باندې هېڅ قسمه کفاره نشته دی. که اودی ښه کفاره په دې باندې نشته دی. ښه اوس په دې خبره باندې په دې حدیث باندې عمل صحابو کړی دی که نه؟ دا منسوخ دی. نو ګوره په عمر فاروق صاحب په یوې ښځې باندې هغه شادي شوده او زنا ورسره شوې وه نو هغې باندې د رجم خبره وکړه، فیصله وکړه. علي صاحب هغه ښځه واپس کړه، وی په تا باندې هېڅ هم نشته دی. عمر فاروق صاحب علي صاحب راوغوښتو چې تا دا فیصله کړې ده چې دغه ښځې باندې څه نشته دی، دا ولې؟ هغه ورته دغه حدیث وي چې نبي علیه السلام فرمایلي دي چې د دریو کسانو نه قلم پورته شوی دی، یو په هغې کې مجنون دی او دا ښځه مجنونه وه. نو په دې باندې حدود نشته، په دې ته حد څنګه جاري؟ عمر فاروق صاحب د هغه مدحه وکړه چې دا خو زما غلطه فیصله کړې وه. نو وګوره حدیث ورته ورسېد، صحابه ومنله، نور صحابه ناست دي، اجماع هم وشوی دی، اجماع ثبوتي په دې باندې وشوه که نه ټول، او خبره ومنله او عمل په دغه حدیث باندې کو. نو د دې زمانې د مولیانو ته زه حیران یم چې په غیر د دلیله هغه څنګه په دغه مور باندې دا کفاره واجب کړې ده. بله خبره دا ده چې کفاره چې ده وایي نه په دې باندې به دنیوي څه نشته دی خو اخروي پې شته، دنیوي څه سزا پې نشته دی خو اخروي سزا پې شته. نو دا کفاره خلک د څه دپاره ورکوي؟ د ګناه د ختمولو دپاره. کفاره د څه دپاره؟ ګناه پې ختم شي که نه. نو چې په دې ګناه نشته نو دا روژې ولې نشي؟ دا مور ګناهګاره ده؟ وایي نه ګناهګاره نه ده، نو کفاره ولې ورکوي؟ کفاره خو د ګناه دپاره. تا قسم وخوړو بیا به کفاره وکړه چې قسم ګناه ده هغه پوره شي. تا زهار وکړو بیا به کفاره ورکړې، تا قتل وکړو بیا به دغه کفاره وکړې. نو ګوره مور ته ګناهګاره نه وایي. ښه چې ګناهګاره نه ده نو دا کفاره خو د ګناه په بدله کې د ته د 2 میاشتې روژې په دې باندې ولې نشي؟ لہذا په دې مسله باندې د سر نه ځکه پوره بحث وکړو ته چې دې مولیانو دا خبره هسې مشهوره کړې ده په غیر د دلیله. بس د فقه کتاب کې راغلی حدیث په تخې نه حدیث نه په دې حدیث ته ښه پوهېږي نو ته بې پوه شه، ته یې تشریح وکړه، دې څه تشریح دی؟ نو مثلا دقه ده، حدیث منسوخ نه دی، حدیث باندې صحابو عمل هم کړی دی. د حدیث مطابق مونږ وایو که دې په مقابله کې د هر چا قول چې راغی د دواړو تطبیق ممکن و نو په دواړو کې تطبیق وکړه. که تطبیق ممکن نه و نو بیا د حدیث به بیا کته نه غورځئ، په ضعیف حدیث هم عمل کې چې هغه کله د چا په مقابله کې راشي ضعیف حدیثي ته حدیث خو دی که نه زوم خو پکې د سند د وجې نه به راغلی، په دې به هم عمل کې. مسامي کې پوره ویل شوي دي چې ضعیف حدیث باندې عمل کول څنګه دي. د احنافو صحیح مذهب خو دغه دی، هغې باندې هم ته قیاس پرېږدي، په ضعیف حدیث هم ته قیاس پرېږدي. وګوره فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین